الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمویدت منی اللہ رب العزت قرآن پاک دے آیات شی اللہ پاک فرمائی وللہ خاص دے اللہ دے پر دی علی الناس پا خال کے بندے حج البیت حاج بیت اللہ شریفہ من پائے گے چاں بندے استطاع کی طاقت لری الیہ سبیلا دلیارے دے بیت اللہ شریفہ. اللہ فرمائی دایات شی چہاز دے اللہ دے پردی پیغ خال کے بندے جیسے حاج دے بیت اللہ شریف کو حاج دے بیت اللہ شریف تدریمی آغا بخالص اللہ دے پرکو. مفسرین حضرات لکی چه داغا ذکر اللہ پاکویائی چه خالص پہ دا حاج دے بیت اللہ شریف تسیق کی دریمی دا بخالص دے مود پرکو پدا شے بن مطلب بھی نیوی چه خلق متعجی سے بنویئی خلق متتقودر سری نویئی. اللہ یہی چه حاج چه کو خالص پہ دے مود پرکو دلیل اللہ تکی ذکر اللہ بیان کرائی دا چه حاج پہ دے مود پرکو اور پہ ایک چاند بندی دا حاج فرض دا چا آغا دے بیت اللہ شریف تا دے آنے جانے دے خوروک دے شوک دے انتظام میں سراوی دمرا مول دولت میں سراوی چے دا بیت اللہ شریف تا تلائشی اور بیا پر تلائشی آغا ذکر چتا محتاج نیوی دل تا قبیلہ چتا محتاج نیوی پا خوروک پا شوک سے نو پہ ایک چا بندے بیت اللہ شریف حج فرض دا. علماء خبر نانا جوتا کری دو تے حج دے بیت اللہ شریف آگا چا بندے دا تے چا سرا دامرا مول دولات وی لکا مخش اندازہ دری لکا سلور لکا ننصب و حاج تجھ سرائی دریمی لاسی ویلس لکری پی سراوی بغیر دے ضرورات نا پکیر سے وی سرا پرتی دی یا پا کاروبار شی دی پا تجارات شی یا پا بینک شی دی نو دا پیسے وی سراوی پا دیگ بندے پا زندگی شی یو ورطا حج فرض دا. وکچان دا حج نو اکڑو بیت اللہ شریف تا نلوڑو حج تا دخلائن نوکرا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث تا ترمذی شریف سے موجود دا چے فرمائی من ملکا زادا و راحلا تبلعه الى بیت اللہ ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ من آغا سے ایک ملکا کہ دا مالک وی چشتان وی آزادن
پیسې د دولت خوروک د شوکا وراحلتن او د سورلی د امر سورلی و سراوی تبلغه الى بیت الله چې دغه سړی بیت الله شریف ته رسوي شي خوروک انتظامی استو سرا او سورلی استو سرا او دغه سړی بیت الله شریف ته رسیدای شي کچری دریمی ولم يحج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا بیا حج نه کو فلا علیه ایموتا بیا فرمایي چې بده مونږ نشتا ایموتا دا بمړي شي يهوديان او نصرانيا یا به دنیا نه يهودي درمي یا به نصراني درمي بده مې عزت منه دا مشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ کلا مول دولت و سراوی او دا بیت اللہ شریف تا داخلہ نکو حج پر ندرمی او تاکاتی اشتا سوالی انتظام اشتا مخش کو پسوالی بند مزل وی ایسو جزی نہ دی ٹکٹ تا چه تمرا پیسے و سراوی حج داخلے پیسے و سراوی آغا دی کئی دی خورو دی سوک انتظام ریپی و سراوی نو په دې باندې حج فرض او دا حج ته نه درمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ک چیرې دغه سړی مرشي دا به يهودي وي یا به نصراني وي مسلمان به نه وي نو دې مېدت منه دا مشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي مشو دې په انتظار باندې چې آیا شاش کول د حج وی کون دے سوکاشی آیا زب آئندہ کل حج وکا آیا زد لشکی سمین داوان پیسے میں کاروبار شیری پیسے میں پا گٹر شیری آیا زب دا کاروبار تے کلا گٹر وخیجی پا دا غشی دمویدت منے نا نوصابو آغا زندگی پا تیرا شی آخری سرائی دے دنیا نا لوٹ شی آخائی تا لوٹ نشی پوتی شی بنا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ په داسې حالات کې مرګ باندې روغلو او د سره مول دولت شتا او دا ندرمی یا به دنیا نه يهودي وي یا به نصراني عیسائی وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې د مزل دا غوړي چې زسکه سن ولا جا بزورتا او اغه بعد زه سړی ته ویم چې تاسو وکسای آغا کسون وقت چې چا سره مول دولت وي او دا حج بیت الله شریف ته ندرمی وی چې ذا فلیضرب علیهم الجزیه زړه مې غوړي چې په باندې ز جزیه مقرر کا ټیکس مقرر کا جزیه آغا به کافر پر کوي او مسلمان باندې جزیه نشتا او دا د کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وما هم بمسلمین دا مسلمان نه دي چې د حج ته ندرمی زړه مې غوړي په دې باندې ز ټیکس جزیه مقرره کا آوې دا مسلمانې ته ور کوي نو ولې به دا د مسلمانې په وطن شي وخت روي نو مې عزت منه حج داخلي شریری حاجیون صاحبون اگه ترتیبا آغاز دکوی او خوش قسمتی دیا خلقا چې چاته الله پاک د داخلي توفیق الله ورکو ویلې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دعا شي نه داسې دي چې کله سړی هغه تکسی پاش سودا آغا دعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو د قران پاک تلاوت چې کله سړی قران پاک روخلی او دا د قران پاک تلاوت کو او قران پاک خلوص کو کچره دغه سړی ته قران ورسی الله خو اجر ور کوي کچره قران نه ورسی دا غاس قران شریف خالی خلوص کو او غوته پته روي کسي وتا او دا کتل باندې الله پاک انسان ته صبر کوي دویم صوب الله پاک د انسان ته ور کوي د بیت الله شریف په قتل شي چې کله خانه کعبه ته ویني آه کټا چې میشتوس 15 وخت منځ شي دا وی کنيات نو وکړو سلوی رکعت فرض مینځه ا دې خدر واخه خاص خدای لرا مخ ملری د خانه کعبه شریفه چې کله خانه کعبه شریفه ته سړی کسي باس په قتل باندې الله پاک صبر کوي
الله پاک رحمتونه نازلوي شپته رحمتینا الله پاک یو ورته د بیت الله شریف د خانه کعبه په قتل سره الله پاک د پنځلوي او بلکې د مېدت منی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې شی نه ذکر کړی دي چې یو قرآن شریف تلاوت تا یو ته بیت الله خانه کعبه ته قتل دي او دریم د میر پلور ته قتل دي چې سنای دې درې شی ته کسي په قتل باندې الله صبر کوي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمایي چې کیم سړای د خپل میر پلور ته وکسي چا د دې مو پلور دي دا د مو میر پلور دي زدنه پیدا شوایا وته وکسي الله رب العزت د قابل د حج ثواب د انسان ته ولي قیامت نو ماشه قابل حج یا صحابه کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویایي چې یا رسول الله کچره یو سړی داسې وي چې خپل میر پلور ته سلور وکسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ک سلور وکسي اصل قابل حج الله پاک په منو ماشه ته ولي کی نو مې عزت منه بیت الله شریف ته تاګه مخشو خبیدا سوي چې مازل بکړي پبشه باندې مازل وي حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه متعلق ادریمی کې دا لوی تبعی تر شوی دا صحابه کرام په خپل سترګې باندې لیدل دي الله لوی دولت ور کړیو بس شي ور کړیوا خو الله دې پر هر تشي تلګته ور کړه ایک نبدا تصوف زندگی ایک نبدا بزرگی فقیری ملنگی الله لو یہ وقت زمونه الله بزرگ وګرځولو بزرگی الله ورکړه وچ دا ول بادشاہو بادشاہي په کرسی باندې نوسو الله پاک زړه وړولو دا چې کله هغه بادشاہي پرېږدله داسې وخت ور باندې روغلو چې دریا لګیا و خپل کپڑے آئے ګنډلې بشیر ته د بادشاہي ولا یو کاس په روغلو چې مخشه په بادشاہي شي دلای یو توی چې ابراهیم بن ادهم ډیر کم عقل تیب دی وکړو بادشاہي وکسا څنګه بادشاہي دی و نکارون دی وی بنگلې دی وی بلډینګینا دی وی فوج او لشکره دی وی سما دی سخرو کینوي ته د ژوندۍ وکسا ادریبه په کناره باندې نوسی او تا خپل باندې کپڑے ګنډې لګیاي دا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته ویي چې نا بادشاہي میں ول نه و بادشاہي میں استو سرنګي یا استنی روخه سچ پاکستان باندې کیمه کپڑے ګنډلې اغه استنی روخه س دریبته ور والا وی چې کسه د مو ملنګي امو بادشاہي بادشاہي بخت ورا کدا بادشاہي پیدا منلو یې نه پتا دریوبه کبن ته حکم وکړو چې او د دریوبه مخلوقا د الله په حکم سره متخبل استنه چا کوي د چې دریوبه سم رکابون دي د هر کاپ په خلشه اسره زره سپینه زره دا استنه ارچګه کړي او دریوبه شه په ایبه شه پوس وته ونی ولې په خلشه وته نی ولې دي آکاش دا کسي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه و تویای چې نا دا استن خود مو نه دو امو خپل یو استن وا سپین استن وا عام ته پچار دو چې نه ودا یو وړي کې کاب رغلو استن یې وروړه استن یو خوستا و تویای چې وخت صاحب شهیر غدو قدا بس شهیر غدو پام بس یې 10 کاسو نیو چې مو 10000 جمع کړي دریوبه مخلوق ته مو ویلی وای چې مو کابونه ته ویلی وای چې مو تستن پچار دو چته متستن رو کولا تو وخت خپل استن خو سکه د سری زر استن متمخ کړي وا دمر لوی بزرگ ولی الله وګرځولو چې دریوبا کی مخلوق تا کابون عادي د خبره منی او د په خبره باندې الله پیوي دمر حتی الله ورسولو اے متعلق درمی چې کلا بیت الله شریف ته حایت راونو داخله کړی و او حایت مزله په شه باندې چې کلا دراون شو سرنګي بیت الله شریف ته لوټ دا علما فرمایي چې کله بیت الله شریف ته دراون شو چې کله به یو قدم خوستلو یو قدم نه بعد به دواره کته الله پاک ته نپل وکړل بیا به بل قدم خوستلو بیا به دواره کته نپل وکړل
بیا به بل قدم وخوستلو د خپل کیر نه ونسا د بیت الله شریف د مکه پرې که هر قدم باندې دعا رکعت کو او دا حج بیت الله شریف ته راوندا نیت یې کړی د خپل کیر نه د وطن نه دعا رکعت قدم وخلی بیا دعا رکعت کو بیا قدم وخلی بیا دعا رکعت کو بیا قدم وخلی بیا دعا رکعت کو علما لیکلی دي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه په دا دعا رکعت باندې د هر قدم نه بعد په دویل لاس کولا شي مکه ته ورسېدلو بیت الله شریف ته ورسېدلو دا چې چا مینه وي چا شوق وي د دیدار د پیغمبر د روضه سره چا دیدار وي د خانه کعبه سره د بیت الله شریف سره محبت وي نو هغه داس وی لکه څنګه ابراهیم بن ادم رحمت الله راون شو د کرنا دویل لاس کوله خلی مزالي وکړ نن سبا خداستو چې خلی داخلا وکا لاس ایویل اصله کری په دې سراوی داخلا وکا اغه نه بعد لوړ شه پېښور ته حاجی کیم نه بعد ایرپورټ ته پېښور ایرپورټ نه بعد جوزوی جده ته ورسی سلویر کوم ته شغون مزال دا نه منډه شتا نه ستړی شتا نسته منشتا امام شیخ خان کې به په شی باندې مزل کړی د بیت الله شریف ته ا دې سره مینا وا نو د مو عزت منی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق کردریمی چې دې پیدویش کېم دا سن 80 هجری شه پیدو شوی دا سن 80 هجری شه او چې کله دې باندې 96 هجری ته کله د عمر ورسېدلو انزل سه کله عمر ته ورسېدلو اول حج دې وکړو آپ سن 96 هجری شه کړی دا سن 96 هجری نه ونسا دا به هر کل حج بیت الله شریف تطلو نو 150 هجری د سنه وفات تا حد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 96 نه چې کې تر 150 پره نو دا ټوټل 55 سال د حج بیت الله شریف تلو شوی یعنی په ځوان شي پینځه باندې 50 حاجی نه کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باوجود دغه چې دا لوی عالم او لوی امام او لوی فتوی لوی مدرسه او لوی کتابینا د هغه لیکل نه باوجود دا بیا 50 حاجی نه پښون شکړی وي او بلکې ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه متعلق چې دا خبره وکړه چې دا په دویل اسکولا شي یو خای ترونو هر قدم بده به دوه رکعت کړل دا په 12 سال شو ورسېدلو ا دې په ځوان شي او یا حاجی نه کړی او یا اچره د موجت منه قیامت پر ضرور شي او د دغه امامونه او د دغه خلق د حجین الله مشکو او مشت سواله د دنیا دولتینا یا او د پیسې الله ته وی چې وکسا دا مسلمان وو دا د پیغمبر امتیو تو سي امتیو وي تاسو ویل نه دي کړی کچره وی چې مبوند په ژوند شو یو ورته فرض ده یو ورته کړل خو بچار دي امامون یو ورته نه او یا ور وکړل سليمان غوینا مترحم ادرمی چا ویای چا غزب حایت تلان چې کله حایت به ورسېدلا مو به الله تسول کړو چې کله بیت الله شریف مخ شو ودر د رسول مې وکړو چې یا الله دا حج ما خيري حج ما کې یا الله اندا کول مې بیا حایت ورولې وی چې مو به دا سول کړو الله به مسول قبل ولو وی چې او یا کله مو دا سول وکړو چې بیت الله شریف ته بلوړه او یا کول ادب چلوړه مو به سول کو چې یا الله اندا کول مې بیا خایتر ولې وی چې الله پاک مې مت یو کل ژوندۍ نه را روکړه وی چې الله مې به سولیا قبول کړو خو وی چې کله او یا ور پیراشول وی چې ځا الله پاک نشر مې ژوندرا بل سولې نه وکړو چې الله اندا کول مې بیا ورولې او یا ور خاص سول کړی دا الله سول قبول کړی دا خو وی چې په اویان ور باندې مو دا ویل چې نرټ شرم دا بار الله تاسو کا الله به وی چې دا سفیان ابن غنینا چې دا سولینا کو زندگی دې پرې کو وی چې ځا الله نه و شرم دا الله ته مسول نه وکړو په اندا کول باندې وفات یا شو نو مې عزت منی
دغه په دولت پیرانه چې سړي سره دولت وي پیسې به سره وي دا د یو قسمت تا چاله سے کو غوړي ابراهیم علیه السلام ته کړه دې بیت الله شریف تعمیر وکړو اول بیت الله شریف آدم علیه السلام جو کړی د خانه کعبه بیت الله اینا بعد بیا ابراهیم علیه السلام بیا نوح علیه السلام حکیم کوم باندې عذاب رغه کوم نوح باندې هغه شی ختم شوا رنګ شوا بیا تعمیر نوح علیه السلام وکړو بیا رغه وسمیندا بیا سره خروپ شوا رنګ شوا بیا ابراهیم علیه السلام د تعمیر وکړو چې کله ابراهیم علیه السلام چې کله لګیا شو بیت الله شریف جوړولو دا اسماعیل علیه السلام سره مزدور وو دا مستری وو خشته وی تروړي ابراهیم علیه السلام آپ دیول باندې سجدي او بل طرف ته مقام ابراهیم کې کونای دا چاغه کې پریتا آغا کونای الله پاک داسې ګوې ته جوړ کړه چې ابراهیم علیه السلام به سمنه به دیول چګاولو ا کونای به خپل سره چګیدلو ا کونی شی سیا د ابراهیم علیه السلام ابشي نشانات شتا چې سکلوړي حجون صاحبون بيدلی وي دا کله دا بیت الله شریف پیرا کړ ابراهیم علیه السلام الله تسول کړو چې یا الله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله تسول کو چې یا الله میجه دې بیت الله شریف تعمیر وکړو یا الله د مینا قبول کا یا الله ته دعا اور دین کا امی دعا قبول کړي دا سعی کوشش منه قبول کا ابراهیم علیه السلام الله تسول کړو الله دا سعی په خپل دلبر شي قبول کړه چې چا ابراهیم علیه السلام جوړول مصری وو د بل سره مزدور وو ډېر په تکلیفات باندې دا بیت الله شریف تعمیر یو وکړو اینا بعد الله پاک توی چې الله مخدا پیرا کړ سو وکا الله وی توی چې ابراهیم علیه السلام اعلان وکا خلق ته قرآن پاک خبر وروړي دو واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا ابراهیم علیه السلام ته اعلان وکا بالحج د حج متعلقه خلق ته یاتوک رجالا چې خلق روشي د حج پرا دې بیت الله شریف ته پرا آغا اعلان ابراهیم علیه السلام چې کله کړو یا الله پاک ته وی چې الله د معوذ به سرنګ رشي خلق ته الله وی ته وی چې کایتا رسول چاري مودو آغا اعلان چې چاوره دلای وی یو ورتا دعا ورا درای ورا ابي دې بیت الله شریف تدریمی به اگر کې ډېر غریب لري وی ډېر غریب لري وی خو بیا به الله پاک دا نصیب کوي و دا پیرمیدو په دولت پیری داس خلق شتا خودبات فقیر یو کتاب دا پاشي لیکي چې یو کانسو خجون صاحبونه یو ټیکسی ونی ولو چې کله ټیکسی ونی ولو بیت الله شریف په مکاش نه به سعودیا شه آب ګرځیدلو سپیشل به وړل وای چې حجون صاحبون چې کله سرکشن استل اپشتنه وینا کو چې د الله بندا ډیر خوش قسمت ہے چې دغه بیت الله شریف ګرځي ګوشت خلق سپیشل ګرځوي اته ډیر حجونه کړي سمره وخت تیر کړو اوی توی چې مو دیش کولا دغه د کې ټیکسی چلاوه اوی تویای اخجون صاحبون وی تویای چې نو د الله بندا سمره حجونه به کړی وي دا وی تویای چې نه مخ یو حجنه د کړی وای بیت الله شریف ته نو وتلې وی چې نه وی چې دامره وخت په دا سعودیا په دا مکه او دا د بیت الله شریف د حرم په حدود شتر کړی دي نو تو ایسه پره یو حجنه د کړی تو بیت الله شریف کتنه نه دا وی چې بالکل ویلې وی چې لا یانه و دا سپیشل ګر کړم خطبت فقیرہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب آغا خطبت فقیر شي لیکي چې دا غا داس نه دو اغاز کوي به سره الله به نه نصیب کوي بیت الله شریف او مش خاله دغه دینه غریب سړی وي سبو وګته پکروي او خاج بیت الله شریف ته کوشش کو ویلې چې قسمت یې لیکلای وي هغه د کې نجده هغه د کې شپه ورځ پر بل دیږي وی چې مو دامره نه دي کړی چې ځکه نه وتلای و د خانه کعبه مې کته یې سرنګ دو د بیت الله شریف مې کتلای وی مسجد نبوي مې کتلای وی چې استعمال دي کتلای او دیش کولا تر کړی یاد کوي او داس خوش قسمت یاشتا چا یا ور حجینا کو لکه ابراهیم بن ادم او داس خلک یاشتا چې امام ابو حنیفه چې د په عجم شدا سمره حجینا کوي 55 حجینا
ودې وجه نه مې د په چار دادو مبارکه میاشت شریدو حجون صاحبون چې چا باندې حج فرض وي خامخا په ژوند شي ورته فرض ده الله وی ولله خاص دې الله دې پر دی علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله شریف من استطاع چا چې طاقت وي الی سبیلا لیار د بیت الله شریف ته په ژوند شي ورته ور باندې فرض ده الله دې مشته د بیت الله شریف دیدار نصیب کو یا الله خدای مش قسمتونه بشو وچوي یا الله مش ګوینه معاف کې حاضر مجمع شي چا څه قسم حاجت یا الله خدای کرا کې مشکلات یا الله په خوشي بدل کې او یا الله خدای پاک حکیم کا سونه داخله کړي یا الله داخله په خپل دربار څخه قبول منځري کې او یا الله مشټول قسمتونه بشو وکي او یا الله تم نرضي شي او دې مش په هر باندې یا الله رحم کې یا الله مش دل منځینا دا تلاوتینا دا ذکرینا په خپل دربار شي الله قبول منځر کې یا الله په ټول اعمال شي مش اخلاص پیدا کې ریا د تکبر د غرور د شمات د بهتان ټول ګناه نه خدا پاک مش وسوته یا الله خدا مش ظالمونه ظلم نه وسوته یا الله مش په خپل ظالمون ماګ الحمدلله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।